نو عاجزي دا انسان چې کله عاجزي کوي ځکه د خاورې نه الله تعالی پیدا کړل چې الله تعالی د خاورې نه پیدا کړل دی کې یو حکمت دا دی چې الله تعالی خو انسان اشرف المخلوقات پیدا کړل دی د ټولو مخلوقاتو نه غوره الله تعالی پیدا کړل دی نو دی خو د سرو نوم پیدا کولی شو د سپینو نوم پیدا کولی شو الله تعالی د خټې نه پیدا کړی دی او د هغې څخه خټې نه الله تعالی پیدا کړی چې بوی یې کړی څخه خټې تورې خټې نه الله تعالی پیدا کړی دی دې کې اشاره دې طرف ته ده چې انسان کې به عاجزي وي چې دې کې عاجزي وي د دې وجه نه چې نبي علیه السلام د الله تعالی دربار ته لاړو نو الله تعالی ورته څه دي راوړي وی الله هغه څه مې راوړي چې ستا دربار کې نشته دي څه دي راوړي الله عاجزي مې راوړله عاجزي ستا دربار کې نشته نو عاجزي چې کوم سړی عاجزي کوي دله به الله تعالی مرتبه ورکړي او دی به الله تعالی اعلی مقام ته رسي او څوک چې کبر کوي تکبر کوي معمولی غوندې تکبر دا دې سړي باندې جنت حرام دی حدیث مبارک کې راځي الله تعالی فرمایي چې الکبریاء ردائی دا کبریایي دا تکبر دا زما صادر دی او چې زمانه څوک زما صادر اني او ما سره جګړه کوي نو سمې به بیان نو عاجزي دا ډېر اوچت چیز چې انسان کې عاجزي راشي د دې وجې نه زموږ علما فرمایي چې کوم سړي د خارښتي سپینه د ځان اوچت وګڼو نو دا سړی ترقي نشي کولی بلکې په الحال او په آینده وخت په اعتبار سره بزان د کافر نه هم لاندې ګڼي اسې نه چې ستا د ایمان صفته خو نه لګي زموږ د ایمان صفته خو نه لګي الله تعالی ستانه ایمان واخلي او دغه کافر ته په آخرت ټیم کې کلمه نصیب کړي دې زموږ اساسونه بهتر شو کو نشو نو د دې وجې نه چې کوم سړی وي د خارښتي سپینه ځان اوچت ګڼي دې ترقي نشي کولی او چې کوم سړی ځان د دنه هم لاندې ګڼي الله تعالی بدله لوی عزت ورکړي او الله تعالی بدله لوی مرتبه ورکړي معمولی تکبر د کې راغی د واقعیات کې بیانو ماټم رانه کېږي خو بهر حال ډېر واقعیات داسې دي چې لوی اولیاء چې د هغې معمولي غونډه کې تکبر زړه کې راغلی تکبر هم نه دی خو شیبه د تکبر ده او الله تعالی د هغې ایمان اغستی دی او هغه ایمان ورله په کفر باندې بدل کړ چې 4.5 لکه مریدان په بغداد ښار کې او دغه رنګې چې کوم دی په 2 قرتو کې ورته قرآن یادو 30,000 ورته احادیث سندن یادو لوی ولی د الله تعالی صرف په زړه کې دومره خیال راغی چې مړ د عیسایان څه کوي د دې دله څه عبادت خو زموږ ده فوراً د ایمان لړ 30,000 احادیث تیر شو دغه رنګې قرآن نو ته په قرتو کې یاد هغه تیر شو قرآن کې ورته صرف یو آیات حدیث کې ورته صرف یو حدیث یاد چې څوک اسلام په کفر باندې بدل کی نو د سزا قتل لا د مرتد سزا قتل دی قتل کې او څوک چې الله تعالی گمراه کړي ته هیڅ هدایت نشي ورکول دا یو حدیث او یو د قرآن آیات وته دا صرف په دې لږه غونډه کې تکبرم نو خود تکبر هغه شیبه په زړه کې رااله الله اگر شروع سو ته بیا الله تعالی ایمان نصیب نو تکبر ډیر خطرناک چیز دی الله تعالی دې موږ د تکبر نه بچ کی او الله تعالی کې موږ حد درجه عاجزي پیدا کی انسان به تکبر کی